اول نخ خدا دا چې عام قتل بشورو شي، قتل عام چې ورته وي. حدیث کې د حرج لفظ راغلی دی. صحابي ته تاسو کو د الله حبيب حرج څه ته وي؟ نبی رسول الله والسلام جواب کې فرمایل چې قتل به عام شي، عام قتل بشورو شي. قاتل ته بدا پته نه لګي چې زما ګناه څه ده، مقتول ته بدا پته نه لګي چې زما ګناه څه ده. نه، قاتل ته بدا پته نه لګي چې زه په څه ګناه کې وجنم، مقتول ته بدا پته نه لګي چې ما په څه ګناه کې وجنم. نو سر عام قتل اور غارتگیری دا بډیر شي، مرګونه بډیر شي. پښتو کې دا مطلب امانت بزای شي، د زړونو نه د امانت قدر ختم شي. یعنی نن سبا چې دا کم زمونږه د ملک پیسې دي، د لیډرانو لاس کې، د ملک د مشرانو لاس کې، دا د عوامو امانت دی. خدا امانت دا قدر به د زړه نه ختم شي او امانت به داسې وګڼل شي لکه خپل مال. خپل مال یعنی د عوام د پاره چې کومې پیسې د یو کس لیډر ګوتو لرازي نن سبا، نو هغه داسې ګڼي چې بس جیب مې ډک شو، کار مې او شو، خپل ذاتي پیسې ګڼي. حالانکه د دغه یوې روپۍ حساب دی. دې کې د ټول ملک د هر بچي حق دی. د دې به تپوس کېږي باقاعده. امانت بضایع کول شروع شي، د زړه نه به د امانتونو قدر شروع شي، د امانتونو نه قدري بې باکي به شروع شي. خلک به خپل مخکینی قومونه چې کم تیر شوي هغې کې کم څخه ګمراه عادتونه وو، به دوباره را شروع شي. نبی علیه السلام خو راغلی و چې تشریف یې راوړه، هغه عادتونه یې د ټولو نه ختم کړل. هغه عادتونه یې د ټولو نه ختم کړل. کفر، ضلالت، بتپرستی. خو د عربو څه قبیلې به واپس بتپرستی شروع کړي. او دې پورې چې د مخکینی ګمراه قومونو چې څه عادتونه وو، رو رو به په مسلمانانو کې، په خلکو کې، عامو خلکو کې هم هغه عادتونه دوباره راشي. داسې زنانه به پیدا شي چې باوجود د لباسه به بربنډي، لباس به چولی، خو د لباس نه بدن نه جسم ټول ښکاري. دا نه هم رشا شوې ده، عام معاشره کې ښکاره ده. خدا ډېره غټه ګناه ده او د دې ډېره لویه سزا ده. بله موقع کې انشاءالله بیا به چېرته بیان کړو. دې باندې ښه کافي حدیثونه دي. ګډوانه چیلې سره وونکي خلک او بانډچیان خلک، دوی به غټ غټې مارونه، لوی لوی ټاورې، لوی لوی آبادۍ به شروع کړي. په آبادو کې به یو بل سره مقابلې شروع کړي. وی به چیلو سره ونکي، ګډې سره ونکي، اوچیان. یعنی حدیث کې دا الفاظ راځي، بربنډ خپو چې د خپې بیزار هم نی، په جسم د پوره جامې پیسه مو سره نی. هغه خلک به دومره مالدار شي چې لوی لوی عمارتونو، بلډینګونو به ودرېږي او په یو بل سره به بلډینګونو درولو کې مقابلې کوي. او سلام به صرف هغه چا باندې چول کېږي چې کم پیژنګلو کسي. دا د قیامت نه خونه ده، نن سبا دا عام شوې ده. موږ په دې لار ځو راځو چې هر څوک راشي سلام واچو، سلام واچو، نو کس داسې نیغ نیغ وګوري چې دا خو زما پیژنګلو نه دی، د څنګه سلام واچو. نو یو به دا عزم کو چې سلام عام کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو جنت ته هغه پورې تللی نه شئ تر څو پورې چې تاسو خپل منځ کې مینه محبت نه جوړ شوي. او ستاسو مینه نه تر څو پورې چې تاسو ایمان نه کامل شوي. او ایمان بغیر تاسو خپل منځ کې د مینې محبت نه کامل کېدی نشي. او مینه محبت بغیر د سلام پیدا کېدی نشي. لہذا تاسو سلام خور کې په هر چا سلام اچوي، کو پیژنې کو نه پیژنې، پنځیش نه کېدی. سلام سره محبت پیدا کی، امن راځي. د مسلمان شعار دی، نخې ده دی پورې چې اسلام تعلیم دا دی چې په کافر سلام نشي چوي. بل دا تجارت به عام شي او دومره به عام شي چې ښځې به خاوندانو سره تجارت کیسه وایي. یعنی مطلب خاوند دکاندار دی، هغه ته د پیکینګ اجتي اب ولا ښځه کوي. خاوند دکاندار دی، هغه ته د کپړو خطکول اجتي اب ولا هغه کوي. رنګول اجتي مثلا چولې خرڅي، نور څه تجارت کوي. خو تجارت کې به سره د ښځې صحیح باقاعده
بلکې بعضې داسې به شي چې ښځه به باقاعده پیسې غواړي ګټه کې ماله راکوه ما د سره پکې خواري کړې ده دې ته وایي تجارت کیسه